وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه که غنم دا په پټي کې کم فصل وشي نو په هغې کې لسمه یا شلمه حصه دا به ورکوي خامخا، او چې دې کې دا کم بوس دي نو دا اصل کې هغه د الله تعالی د طرف نه ورسره بونس دی. دغې لسمه یا شلمه ورکول ضروري نه دي. البته چې سړی کله دا خرڅ کړي او بیا دا په کمې پیسې وکړي او دغه پیسې ورسره کال وشي نو بیا به د دغې نه زکات ورکوي، یا مخکې نه صاحب نصاب دی او مطلب کال پرې راغی نو بیا چې کله کال برابر شي زکات ورکوي نو بیا به دې نه هم ورکوي، خو داسې پرې نشته دا کم چې عشر ورته ویلی کېږي. دغه شان ونې د ونو متعلق دا حکم دی، کم ونه چې دپاره د دې کرلی شي چې دا به سبا له زه خرڅومه او لکه سپېدار نو دا خلک دې دپاره کري چې دا زه سبا له بیا خرڅ کړم نو بلکل دا د فصل په حکم کې ده، دې نه به زکات ورکوي بیا مطلب دغه عشر به ورکوي. او چې کم عام ونې وي شنډې وي یا دغه وي دې دپاره عموما نه کرل شي چې دا سبا له زه خرڅومه د خرڅ دپاره نه کري، خشاک لی کري یا چې کم دی هسې د ونو بوټو په غاړه باندې ولاړ وي نو بیا په دغې کې لسمه یا عشر ورکول دا نشته. د عشري چې کمې ځمکې دي نو یو عشري وي او یو نصف عشر وي نو د دغې پښتانه خو ټول دغې ته زکات وایي چې زکات به ترې ورکوو. نو عشر کې دا مسله ده چې کله یو ځمکه وي او هغه خالص باران نه اوبه کېږي، باران ته کرلې شوي وي نو بیا په هغې کې دا مسله ده چې بلکل به د هغې نه بیا که دا سنبال شي نو لسمه حصه دا به د دې نه عشر ورکوي او دغه به ترې دا خیرات کوي. کومه ځمکه چې دا د نیر اوبو ته وکرلی شي یا ټوبیل اوبو ته وکرلی شي نو دغه فصل چې کله وشي نو د دغې نه به نصف عشر ورکوي. نصف عشر مطلب دا دی چې دا به شلمه حصه به د دې نه دا د الله تعالی په نوم باندې ورکوي. دغه شان اوس په دې کې بعضې فصلونه داسې دي چې هغه فصلونه تقریبا اوس میاشتې کېږي د امام صاحب په نسب باندې دغې نه به عشر ورکوي. نصف عشر مطلب دا دی چې د ټوبیل اوبو نه دي شلمه به ترې ورکوي، که دڼیا وي دغه شان که پالک وي دغه شان که نور څه وي نو نصف عشر د امام صاحب په نسب باندې دی شلمه به ترې خامخا ورکوي. اوس دې کې داسې فصلونه دي چې هغه کال کې را رسي، مطلب ګني دي نو ګني کال فصل دی نو بیا چې کله کال به دغه ورسي نو کال بعد به ترې د هغې نه دا نصف عشر ورکړي که د ټوبیل اوبو نه وي. نو بیا داسې نه ده چې ګنې اوس دا خو عام فصل لکه جوار 6 میاشتې بعد راسي نو د ګنو نه راشه 2 عشرونه ورکنه، بس دغه چې کله راورسي کال بعد چې راورسي شلمه حصه به ترې ورکړي. سپېدار دغه شان غالبا 15 کاله کې را راسي نو بیا 15 کاله بعد چې کله دا ته وهي نو د 15 کاله بعد د دې قیمت هم سیوا شوی نو چې کله دا په داسې پولو باندې ولاړ وي چې هغه پولي دا د نیر یا د ټوبیل نه اوبه کېږي نو بیا به هغې کې هم شلمه ده لسمه پکې نه ده. نو دغې سپېدارو چې کم قیمت وي نو هر لسم سپېدار چې کوم د شلم سپېدار دا به دې نه د الله تعالی په نوم باندې خیرات کوي. خو اوس دا مسله ده چې هغوی خو چونکې دوی په ټل باندې خرڅوي دا ټوله پوله خرڅه کړي نو بیا به د پیسو ته وګوري 1 لک روپۍ دی نو په 1 لک کې شلمه غالبا 15,000 روپۍ دی دا به ته خیراتي کړي. داسې نه ده چې اوس د هر کال حساب به کوي او هر کال نه به بېلې بېلې ورکوي، نه به سپېدار چې کله خرڅوي که 10 کاله بعد دی که 15 کاله بعد دی که 20 کاله بعد دی نو بیا به د هغې نه دغه طریقه کار وکړي چې څومره پیسې وکړي د هغې نه به شلمه حصه دا به د غریب حق دی هغه ته به ورکوي. اوس په دې کې بعضې داسې ونې دي چې هغه د دې دپاره کرل شي چې هغه میوه کوي نو بیا د میوو په ونو کې خو زکات نشته، عشر وغیره پکې نشته. البته چې کومه میوه وکړي نو هغه میوې نه به بیا دا شلمه ورکوي که په داسې ځمکه باندې کرلې شوي وي چې هغه د ټوبیل یا د نهر وي. او چې کومې ونې عامې راخیږي د دې پولو باندې تا د دې دپاره نه کرلي چې دا د خرڅ دپاره دي نو بیا په هغې کې هم عشر نشته، بس هغه ځان له والی شي. که تا په دغه باندې خرڅ کړې بیا دې وویل چې دا په ټل باندې خرڅوم تا خو کرلې دی نه وي په خپله راختلې وي او په ټل دې خرڅ کړي نو په هغې کې بیا عشر نشته، بلکې که دغه زکات دغه پیسې در سره کال ایسارې شوي او کال راشي په نورو پیسو باندې نو دا هم په زکات کې بیا حساب په دغه کې خپل کم از کم عشر نشته، بلکې په هغه ونو کې بیا عشر دی نصف عشر دی چې کم د دې دپاره وکرل شي چې دا به زه بیا سبا له خرڅوم. وعلیکم السلام.